بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الثامن والعشرون یعنی د 28 نمبر درس سبق یعنی تمرین به حل کوو مشق او سبق نمبر 120 دی. دغه په دې تمرین کې موږ له 3 سوالونه راکړي 2 سوالونه په دې سبق کې به ان شاء الله حل کوو یو به بیا حل کوو. نو دې کې موږ له راکړي وي ترجم بالعربیه. ترجم دا د امر صيغه ده. ترجمه وکا ته ترجمه وکا بالعربیه په عربی ژبه کې. یعنی موږ له د پښتو جملې راکړي دي وایي تاسو په عربی کې د دې ترجمه ولیکئ. د پښتو چې دا تاسو عربی ته واړوئ د دې پښتو عربي تاسو ولیکئ. نو ترجم بالعربیه عربی کې ترجمه وکئ. ترجم دا د امر صيغه ده. ترجمه یترجم ترجمه د دینه چې کله امر جوړه نو ترجم جوړیږي. ترجم ته عربي جوړه کا یعنی ته جوړه کا ته ترجمه وکا بالعربیه په عربی کې. نو موږ له پښتو جملې راکړي اے جمیل اے جمیل. نو اے د پاره په عربی کې یا استعمالیږي یا جمیلو. دا خط واخله. خذ هذا الرساله خذ هذه الرساله. خذ دا واخله هذه الرساله. دا خذ د امر صيغه ده. ته واخله خذ ته واخله هذه الرساله. دا خط رساله خط ته وي او هذه معنی ده دا هذه الرساله دا خط. بیا وایي دویمه جمله ده دا ستا د ورور خط دی. دا ستا د ورور خط دی. هذه رساله اخیک. هذه دا رساله دا مضاف دی. اخی مضاف الیه مضاف او کاف مضاف الیه. ٹھیک شو. نو دا به موږ داسې وایو هذه رساله اخیک. دا هذه دا رسالت خط اخیکا ستا ضرور. اخیکا ستا ضرور. ٹھیک شو جی. هذه رسالت اخیکا دا ستا ضرور خط دی. بیا وای ته دا کولو کا ته دا کولو کا او وی وایا وی لولا. ٹھیک شو. نو افتح معنی ته کولو کا. ها دا رساله دا خط. وقرأ او وی وایا یعنی اردو کې وی اور پڑھ لو او موږ په پښتو کې وایو وی وایا یا ویل ولا. نو افتح ته دا کولو کا. ها دا ته دا کولو کا. افتح ها ته دا کولو کا یعنی دا لفافه کولو کا دا خط کولو کا. وقرأ او ویل ولا. څلورمه جمله راکړي بیا ته قلم او کاغذ واخله. ثم بیا معنی بیا ته په عربی کې ثم وای او موږ د ثم ترجمه په عربی کې بیا کو. بیا ثم بیا خذ ته واخله القلم قلم والورق او کاغذ. ٹھیک شو جی. ثم خذ القلم والورق. بیا ته قلم او کاغذ را واخله او ته د هغې جواب ولیکه یعنی دغه خط جواب ولیکه. تا ته چې رور کم خط را لګلی د دې جواب ولیکه. وکتب او ته ولیکه جوابها. جواب ته وایي او ها معنی د دغه خط د هغې جواب ولیکه. وکتب جوابها او ته د هغې جواب ولیکه. بیا شپږمه جمله کې دي کې وایي خالد نن بیمار دی. خالد مريض اليوم معنی ده نن. خالد مريض اليوم. خالد نن مریض دی. نن د پاره به اليوم یوم ورځ ته وایي او اليوم نن ورځ. صرف د دې الف لام نه علاوه که چېرته یوم وي که نه یوم نو یوم صرف ورځې ته وایي. هرې ورځې ته یوم ویلی شي. او نن چې کوم ورځ شروع ده نو دې دپاره به بیا ته په دې یوم باندې الف لام ولګي. اليوم معنی ده نن. نو خالد نن بیمار دی. خالد مريض اليوم. خالد نن بیمار دی. هغه به مدرسې ته نزي. لا يذهب هغه به نزي الى المدرسه مدرسې ته. بیا وایي اتمه جمله کې شاهد رورا. اے شاهد رورا آیا ته خپل ښار ته ځې؟ خالد رورا خالد یو کس دی. شاهد یو کس دی. زه ورله آواز وکړم شاهد رورا ته به نن خپل ښار ته ځې خپل کور ته به ځې یا د خپل کلي ته به ځې خپلې ښاریې ته به ځې. نو اخي شاهد. اخي معنی د زما رور. شاهد زما رور شاهده. هل انت آیا ته تذهب زیبا الى بلدک خپل ښار ته. الى بلدک معنی ستا ښار.
خو دا به په اکثر جملو کې د ستا دپاره به چېرې خپل استعمالې نو خپل ښار ته ته به خپل ښار ته ځې اخي شاهد هل انت تذهب الى بلدک ای شاهد روره ته به نن خپل ښار ته ځې او نهمه جمله ده ته خپله پته ولیکه ته خپله پته ولیکه نو ته ولیکه معنا ده اکتب ته ولیکه اکتب ته ولیکه عنوانک خپله پته عنوان پتې ته وایي پته ایډرس پته عنوان او که معنا ده ستا نو اکثر مونږ وایو پښتو کې ترجمه کوو عنوانک خپله پته اکتب ته ولیکه عنوانک خپله پته نو دا زمونږ د پښتو جملې وي د هغې نه مونږ عربي جوړه کړه اوس یې راله د عربۍ جملې راکړي وي د دې به تاسو پښتو لیکئ نو په عربۍ کې مونږ ته دلته کې لیکې ترجمه وکړه بالبشتونیه په عربۍ کې پښتو ته بشتو وایي بشتونیه په پښتو ژبه کې ترجم بالبشتونیه پښتو کې ترجمه وکړه نو د عربۍ جملې دي هذا معنا ده دا دفتر رجسټر ته وایي الحضور حاضرۍ ته وایي د حاضرۍ چې کوم هغه طالبانو حاضري پکې استادان اخلي یا په سکول کې یو استاد هغه د هغه سټوډنټانو د هلکانو حاضري اخلي نو هغې ته دفتر الحضور وایي د حاضرۍ دفتر الحضور د حاضرۍ دفتر چې حاضري پکې اخلي د حاضرۍ رجسټر دفتر رجسټر ته وایي هذا دفتر الحضور دفتر الحضور د حاضرۍ رجسټر دی استاذ یکتب لیکي اسماء الطلاب اسماء د اسم جمع ده او طلاب د طالب جمع ده اسماء الطلاب د طالبانو نمونه فی دفتر الحضور د حاضرۍ رجسټر کې فی معنی ده کې ٹھیک شوه نو ته به اوس داسې وی الاستاذ یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضور استاد د طالبانو نمونه د حاضرۍ رجسټر کې لیکي استاد د طالبانو نمونه د حاضرۍ رجسټر کې لیکي الاستاذ یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضور الاستاذ یکتب اسماء الطلاب استاذ د طالبانو نمونه لیکي فی دفتر الحضور د حاضرۍ رجسټر کې ويأخذ الحضور او اخلي او هغه اخلي یعنی هغه استاذ اخلي الحضور حاضري كل يوم هر ورځ ويأخذ الحضور او هغه حاضري اخلي كل يوم هر ورځ او هغه هر ورځ حاضري اخلي خالد يجلس خالد کینی امام الاستاذ د استاذ مخته د استاذ مخته بأدب ادب سره نو اوس به داسې وي خالد یجلس امام الاستاذ بأدب خالد یجلس امام الاستاذ بأدب خالد د استاذ مخته ادب سره کینی ويأخذ الكتاب او هغه کتاب اخلي او هغه کتاب راخلی یعنی دا خالد کتاب راخلی یاخذو کې هو ضمیر دا خالد یادی ويأخذ الكتاب او هغه کتاب راخلی ويقرأ او هغه لولي یعنی وایي یعنی هغه خالد چې دا کتاب راوچتای راخلی لاس کې او بیا وایي ٹھیک شو لولي اوس د خو بل جمله کې دی ویلا د دې لګه تاسو عربي وګورئ ويأخذ الكتاب او هغه کتاب اخلي ويقرأ او وایي یعنی لولي اوس مخکې وایي لا اذهب اليوم لا اذهب زنزم دا اذهب د واحد متکلم صيغه ده لا اذهب زنزم اليوم ما تاسو ته وي چې کله صرف يوم وي کنه يوم نو يوم معنی ده ورځ نو هر ورځ ته یوم ویلی شي او چې کله ولیکي اليوم نو دا ال چې په داخل کې کنه نو د دې معنی شو نن ورځ ټیک شو نو یوم معنی ده ورځ اليوم معنی ده نن ورځ ټیک شو جی نو لا اذهب اليوم زبنن نظم الى المدرسه مدرسه ته نظم لا اذهب اليوم
لا اذهب اليوم الى المدرسه زبنا مدرسه تنظم. ثم ياخذ الدفتر ثم بیا ياخذ هغه اخلي الدفتر رجستر ويكتب او هغه لیکي فيه په هغه کې ٹھیک شو. ثم ياخذ الدفتر ويكتب فيه بیا هغه رجستر اخلي او هغه کې لیکل کوي هغه کې لیکل کوي. ثم ياخذ الدفتر بیا هغه رجستر اخلي ويكتب فيه او په هغه کې لیکي. اوس اكتب معنا ده زلیکم اكتب زلیکم. العریضه عریضه چې دا درخواست وي درخواست یعنی طالب نه جوړي نو هغه خپل استاد ته درخواست لیکي نو هغه درخواست په عربی کې عریضه وي عریضه. اكتب العريضة ز درخواست لیکم. اكتب العريضة ز درخواست لیکم الى مدير التعليم الى مدير التعليم. مدير التعليم ناظم تعلیمات ته وي ناظم تعلیمات ٹھیک شو جی. الى مدير التعليم ناظم تعلیمات ته ز ناظم تعلیمات ته درخواست لیکم. اكتب العريضة ز درخواست لیکم الى مدير التعليم ناظم تعلیمات ته نو ز ناظم تعلیمات ته درخواست لیکم. یا شاهد اوس یو شاهد الکته زه ورته آواز کوم یا شاهدو یا شاهد اے شاهد اکتب ته ولیکه اسمک خپل نوم ته خپل نوم ولیکه واسم ابیک او د خپل پلار نوم ولیکه واسم او نوم ابیک د خپل پلار ابیک د خپل پلار علی السبورته بورډ باندې سبوره بورډ ته علی معنی باندې. یا شاهدو اے شاهد اکتب اسمک اکتب اسمک بنوي اکتب اسمک تخپل نوم ولیکه واسم ابیک و اسم بنوي واسم ابیک او د خپل پلار نوم ولیکه علی السبورته بورډ باندې. اے شاهد خپل نوم او د خپل پلار نوم بورډ باندې ولیکه. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ سره الدرس الثامن والعشرون دا تاسو وګورئ که تاسو د دې نه سکرین شاټ اخلئ او بیا هغه لیکل کوئ او که نه تاسو همداسې سبق سره ویډیو سره لیکل کوئ نو عموما بهتره ده. خو زما خپله رای دا ده چې تاسو د دې نه اول سکرین شاټ اخلئ. اوس ما تاسو دا بورډ ټول پرېښی زه ترې سیټ ته شوم تاسو د دې نه سکرین شاټ اخلئ. هغه سکرین شاټ نه بیا تاسو ځان سره په غټه کاپۍ کې رجسټر کې دا سبق لیکئ او بیا چې کله یې ولیکئ بیا د هغې نه پس یو ځل بیا دا واورئ چې کله پوره ویډیو سبقونه واورئ انشاءالله تاسو ته بیا عربي ویل ډیر زیات آسان شي. نو دا څه کتابونه دي؟ علم الصرف، علم النحو، طریقة العصریه اوله حصه او دوانه حصه دوانه او یو معلم الانشاء. انشاءالله دې نه پس په موږ په معلم الانشاء باندې کار کوو. نو انشاءالله بیا به دا څلور کتابونه هم چې وي نو د قرآن په ترجمه او د تقریبا 85-90% عربي ویل او په عربی باندې پوهیدل انشاءالله دا به تاسو ته اسانه وي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.